د ډیرو سختو حاجاتو دپاره یو زبردست او طاقتوره وظیفه د رب العرش العظیم وظیفه ده. دا هغه وظیفه ده چې د الله جل شانه د عرش کم هغه الله چې په عرش باندې استوا دی چې څنګه د هغه شان سره مناسب وي. مسلمانانو دا د هغې رب کلمه ده. تاسو دې وظیفې او دې کلمې سره خپل حاجت او مقصد د الله تعالی نه طلب کوئ. ان شاء الله چې الله جل شانه بس تاسو حاجت او مقصد د دې وظیفې سره ډیر په ښکلي طریقې او ډیر په ښکلي انداز سره زر تر زره پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ یئ. الله جل شانه مو همیشه دپاره دغه شان خوشحاله او آباد تر و تازه او کامیاب لره. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه او مقاصد ضرورت د خپلو خزانو پوره کړي او الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. نن زمونږ یوه خاصه وظیفه ده رب العرش العظیم. د هغې رب وظیفه ده چې هغه د عرش رب دی، د کرسی رب دی او د تمام کائناتو رب دی. دغې رب به دا دې وظیفې سره ستاسو رب هغه حاجت پوره کړي کوم حاجت چې ستاسو نه پوره کیږي. دا وظیفه به صرف او صرف 3 ورځې تاسو کوئ په دې طریقه باندې ان شاء الله العزیز چې الله تعالی به ستاسو حاجات پوره کړي. وظیفې ته غوږ شئ. 3 ورځې به دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ او تاسو پکې ناغه نه کوئ، یعنی یو ورځ به پکې نه قضا کوئ او دا وظیفه په اوداسه کې تاسو کوئ. دا وظیفه په یکسویۍ سره کوئ، یوازې والي کې به کوئ. دې وظیفې دوران کې به خبرې هیڅ چا سره هیڅ قسم خبرې نه کوئ او دا وظیفه پوره اودس چارهدام کې کوئ. دا خو د دې خبرې شوې. دا وظیفه به تاسو په کم وخت کې کوئ؟ نو بهترین وخت د تهجد دی. اوس شپې هم اوږدې شوي دي، نو که تهجد ته چېرته راپاڅېدلی شئ نو ځان ته موبایل په ټایم کوئ. تقریبا 3:30 بجې 4 بجې خوشا دې ټایم کې تاسو راپاڅئ او دا وظیفه په دغه ټایم کې ته ځان دپاره وکئ. که چېرې دغه وخت کې راپاڅېدلی نو ورسره به 2 رکعته صلات حاجت مونځ هم وکئ او بیا به دا وظیفه وکئ. او که چېرې دغه وخت کې نه شئ کولی، که اوس تهجد ټایم کې یو کس راپاڅېدلی نو دا وظیفه به څو وارې کوئ؟ دا به 1111 مرتبه مخکې وروسته ته 11 پېرې درود شریف. دا به د تهجد په ټایم دغه وخت سره خاص وظیفه ده. 3 ورځې مسلسل د تهجد په ټایم کې مخکې وروسته 11 پېرې درود شریف او بیا 1111 مرتبه رب العرش العظیم رب العرش العظیم یا الله رب العرش العظیم یا الله د رب عرش عظیم مالک الله زما د حاجت پوره کړي. اوس که دغه ټایم کې څوک نشي پاڅېدلی نو بیا طریقه مختلفه ده. بیا به تاسو د مازدیګر د مانځه نه پس کوئ. که چېرې مازدیګر مانځه نه پس هم تاسو خلک تنګوي، خبرې ماشومان هم کوي، جنګ جګړې مې شور هم او داسې هم نشي کولی سړی، نو بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس به دا وظیفه تاسو کوئ. هر کله چې وړومبی ماسخوتن راشي دا وظیفه تاسو کوئ. وړومبی به 2 رکعتې صلات حاجت مونځ وکړي. نیت په داسې تړئ چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم. په دې حاضر وخت سورې تعالی را محمد کعبي شریفې فلور کړم الله اکبر. نو څنګه چې نیت ته وتړو سبحانک اللهم دی وی الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین پورې دی وي. بیا کو یا آیت الکرسی درځي نو 11 پېرې پکې آیت الکرسی وایه. کو آیت الکرسی نه درځي نو 11 پېرې پکې قل یا ایها الکافرون صورت وایه. کو دغه هم نه درځي نو لومبي رکعت کې 11 پېرې قل هو الله احد صورت وایه، صورت اخلاص. او په 2م رکعت کې 10 پېرې قل هو الله احد صورت اخلاص صورت وایه. د هغې نه پس بعد په دغې ځای باندې کښېنې، مصله باندې خبرې به نه کوې او داسې کې به یې صحیح شوه. توجه به د الله تعالی ته سوچ سمج زړه او تصور او دماغ هر څه به الله تعالی ته متوجه کړي چې الله زه ستا دپاره دا وظیفه کوم، د خپل حاجت دپاره دا ته قبوله کړي. نو هغه دا وظیفه به شروع کوي 286 مرتبه به رب العرش العظیم 286 مرتبه رب العرش العظیم. ډیر په دهان توجه سره 11 پېرې به ترې وروسته درود شریف وي. د هغې نه پس چې کله دعا غواړي نو دعا نه مخکې به بیا 11 پېرې درود شریف وي، بیا به 11 پېرې یا ارحم الراحمین ده ووایي او بیا به دعا وغواړي. دعا نه پس بیا 11 پېرې درود شریف وي. نو درود شریف په منځ کې به دا وظیفه یعنی وظیفه او دا دعا راګیره شي، یعنی دغه برکات پته الله تعالی چافیره کړي او دا وظیفه به قبول شي ان شاء الله العزیز. په 2م ماسخوتن باندې مسلمانان وروڼو
په دغه طریقې سره به بیا تاسو 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. لومبي رکعت کې که د آیت الکرسي درځي، که نه درځي قل یا ایها الکافرون وایي، که هم نه درځي لومبي رکعت کې 11 سپېرې سورت اخلاص، دویم رکعت کې 10 سپېرې سورت اخلاص. هغې نه پس چې دی په خپل ځای کېناستل او 11 کرته درود ابراهیمي او بیا 780 مرتبه 780 مرتبه یا رب العرش العظیم رب العرش العظیم ډیر په دې زړه نه به ووایي ښه د درد نه. صحیح شه. داسې مه وي نو بیا به 11 کرته بیا درود شریف ووایي. دا وظیفه چې دی ختمه کړه بیا به 11 کرته ځان له درود شریف ووایي. 11 کرته نه بیا 11 سپېرې چې دی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 11 کرته دی ووایي. بیا چې دی د الله تعالی به لږ حمد او ثنا بیان کړي، الله ته خالق الله زما حاجت باندې ته پوهه زما حاجت پوره کولو والا ذات د الله تعالی صفات بیان کړي. د هغې نه پس دعا نه پس بیا 11 سپېرې درود شریف خو درود ابراهیمي به وایي. هر کله چې درېیمه ورځ راشي نو مسلمانانو په درېیمه ورځ به ورسره یو خبره سیوا کوي. خبره سیوا دا راشي په دقې ورځ چې کوم اخري شپه باندې ته دا وظیفه کوې نو په دقې مازدیګر باندې به ته د خپل وس مطابق څه ناڅه صدقه او څه ناڅه خیرات یعنی چې هر څونه ستا وس کېږي دا به ته د الله تعالی په نوم باندې او د الله تعالی د رضا دپاره او د دغې د برکت دپاره چې الله زما د حاجت پوره کړي. عام روټین سره بیا 2 رکعاته صلات حاجت کې دغه طریقې سره بیا پکې دغه صورتونه وي. بیا به 11 سپېرې درود ابراهیمي بیا 680 مرتبه رب العرش العظیم دا وظیفه به وکړي. بیا 11 سپېرې درود ابراهیمي، هغې نه پس بیا درود ابراهیمي دعا دپاره خبره باندې ځان پوهه کوي او بیا 11 سپېرې یا ارحم الراحمین دا او بیا دعا نه پس بیا 11 سپېرې درود شریف. انشاءالله العزیز د رب کریم نه ډیر زیات امیدوار یم چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي او تاسو باندې به هر قسم اسانتیا الله تعالی راولي. که چېرې حاجت پوره نه شو نو نا امیدي به نه کوو، دا وظیفه به جاري وساتو لږه هر کله چې ډاکټر له لاړ شو نو ډاکټر خبره خو موږ منو، پیسې مو له ورکو، وخت هم ضایع کړو او غونډې 2-3 ګنټې مو لږ انتظار هم پکې وکړو. صرف 10 منټه 7 منټه 8 منټه زموږ ویډیو وي بطور یو دغه یعنی روحاني انسان چې موږ ته پوهه راکوي، موږ ته نصیحت کوي، موږ ته وظایف ښایي، خو د هغه دا وظیفه موږ نه ګورو صحیح طریقې سره بیا کوم نو بیا وایي چې یاره وظیفې کار نه کوي او ته مولی یې که ته امیر صاحب یې بس هغه خبرې کوو چې نه خدای مني نه رسول مني. الله تعالی هم خوشحاله ساته، موږ ستاسو خیر خواګانې موږ ستاسو دعاګانې کوو، الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي. انشاءالله العزیز دا وظیفه بیا 1 ورځ پورې 21 ورځې پورې تر 140 ورځې پورې کم از کم د خپل سختو حاجاتو دپاره او ناممکن پریشانو مرادونو مقصدونو دپاره کم از کم انسان هوکړي که نه. نو انشاءالله موږ تاسو دعاګانې هم کوو، مدرسه کې درته ختم هم انشاءالله کومه. کم څوک چې زموږ دا ویډیوګانې د الله د رضا دپاره ګوري هغوی دپاره روزانه زه ختمونه کوم مدرسه کې او ټولو مسافرو ته هم دعاګانې کوم چې الله تعالی تمام مسافرانو تمام حاجات او مقاصد تمام ګناهونه د الله تعالی دوی معاف کړي او الله تعالی د خپلو کورونو ته، خپل بیبیانو ته، خپلو میاندو ته، خپلو خویندو وروڼو ته په خیر او عافیت سره او په ډکو منګولو او خوشحالو سره راوستلی کړي. انشاءالله که چاته ضرورت هم وي د دعا دپاره دعا خو موږ بغیر دغه تاسو ته کوو، خو که چاته ختم ضرورت وي نو موږ سره په کمنټ کې یا موږ سره داسې رابطه په موبایل هم کولی شئ. ما بعضې ویډیوګانو کې نمبر هم ښودلی کو نه وي نو دې کې د خیم 0345 98 97 591 واټساپ هم دی او داسې هم دی، نو تاسو بیا په دې باندې رابطه کولی شئ. الله تعالی مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.